کدا حضرت علی علیہ السلام نه څوک افضل په دنیا کې وی نبی کریم علیہ السلام د فاطمه الزهرا رشتہ اغي سره کړی و ځکه چې حضرت ابو بکر رضی الله عنه اول د فاطمه الزهرا رشتہ هغه غوښتي و چې یا رسول الله زه فاطمه الزهرا سره نکاح کول غواړم. نبی کریم علیہ السلام ورته انکار وکړو چې دا تا نور کوټیا ماشومه ده. بیا حضرت عمر رضی الله عنه لاړو هغه رشتہ غوښته چې فاطمه الزهرا سره زه رشتہ کوم. نبی کریم علیہ السلام ورته فرمایي دا ماشومه ده، ماشومانو سره نکاح نه کیږي، یا ستاسو سره ژوند برابر نه دی، ته غټي او دا ډېره ماشومه ده. بیا علی علیہ السلام بارکه الله پاک وحی نازل کی او جبرائیل علیہ السلام راغو او رسول الله ته فرمایي چې الله پاک را لېږلی او الله پاک فرمایي چې فاطمه الزهرا زه غواړم د علی علیہ السلام د رشتې لپاره او فاطمه الزهرا ستا لور ده خو زه علی لپاره غواړم. نو الله پاک دا رشتہ په اسمان کې طے کړه. د چا رشتہ؟ د علی علیہ السلام او د فاطمه الزهرا رشتہ الله پاک کړی ده. هغه یو نعت کې وایي چې دلہا نبی کے گھر کا دلہن رسول کے گھر کی، یعنی ایسا نہ کوئی رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. داسې اشعار دي چې زلمې د الله پاک د کور الله پاک فرمایل او رسول ته جبرائیل ولېږلو چې فاطمه الزهرا زما علی لراکا او فاطمه الزهرا د نبی کریم علیه السلام د کور لور وه. نو که د علي نه څوک افضل په دنیا کې وی نبی کریم علیه السلام فرمایي چې که علي په دنیا کې نه وی د فاطمه الزهرا همسر نه پیدا کېدو. په دنیا کې بل څوک داسې نه پیدا کېدو چې موږ فاطمه الزهرا سره د هغه نکاح کړی وی. خو نبی علیه السلام فرمایي چې فاطمه الزهرا د علي دپاره الله پاک پیدا کړی، ځکه الله پاک د دې نکاح وکړه. او ابوبکر رضی الله عنه او حضرت عمر صاحب لا انکار وکړو چې دا نکاح تاسو نشئ کولی، تاسو نه دا ماشومه ده یا هره خبره. او په دې وخت کې الله پاک جبرائیل راولېږلو او وایي د علي دپاره زه فاطمه الزهرا غواړم. الله پاک غوښته چې د نبی کریم علیه السلام آل د حضرت علي په آل کې راشي، د نبی کریم علیه السلام اهل بیت د علي په اولاد کې راشي، د نبی کریم علیه السلام پاک اولاد د علي زامن جوړ شي، دا به د پیغمبر آل شي. نو پیغمبر علیه السلام په نظر کې او د الله پاک په دې ځمکه باندې داسې څوک افضل وی د علي نه سیوا که بل څوک افضل وی نو فاطمه الزهرا به الله پاک هغه ته ورکړې وه چې د پیغمبر اولاد زه د هغه نه پیدا کول غواړم، ځکه هغه د علي نه افضل دی. خو علي نه افضل څوک نه و. نو پیغمبر هم وفرمایل چې د فاطمه الزهرا همسر په دنیا کې یو قسم نشته. که علي نه وی نو د فاطمه الزهرا یو همسر هم په دنیا کې بل نه و. نو بیا به فاطمه الزهرا یعنی فاطمه الزهرا نکاح بیا نه کېده، خو د علي او د فاطمه الزهرا یو بل سره بالکل یو شانتي فضیلت دی. همدغه وجه ده چې الله پاک دا خوښه وه چې د پیغمبر اولاد د علي علیه السلام په شانتي خلکو نه الله پاک وایي چې د پیغمبر اولاد د علي علیه السلام اولاد کې زه راولم. سبحان الله.